په دې دریو اوقاتو کې به اجازت غواړي ښه خپلې مور کمرې له ځي هم چې ځي اجازت به غواړي که پلار کمرې له ځي هم اجازت به غواړي او که چېرې یو ورور د بل ورور کمرې له ځي نو هم اجازت به غواړي الله وایي ثلاث عورات لکم دا درې وختونه ستاسو د څه دي دا ستاسو د پردي دي ښه اولنی الله جل جلاله درې آداب درې قوانین ذکر کوي د پاره د دفع د فحشا او د پاره د حصول د عفت او د امن اولنی قاعده ذکر کوي الله قانون ذکر کوي ليستأذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم هغه نوکران خادمان او هغه ماشومانان چې هغوی بالغ شوي نه هغوی چې کله مور یا پلار کمرې ته راځي نو هغوی به څه کوي اجازت به غواړي او د اجازت طریقه کار دا نه دی چې سړی راشي او دروازه ټکوي چې ابو زه دننه درشم او که نه یا امي زه درشم او که نه د اجازت طریقه کار دا دی حدیث کې راځي وایي ټوخی به وکړې څه به وکړې ټوخی به وکړې ټیک ده او یا چې کوم دی خپه به په زور او درځئ ورله به کړنګ ورکې وغیره نور داسې اسباب د اجازت دي چې دننه خلک خبر کړي چې بچی را روان دی یا خادم نوکر را روان دی نو الله وایي اولنی قانون دا دی چې اجازت نه بغیر بلې کمرې له به نه ځې مور کمرې کې د پلار کمرې درې وختونو کې به بغیر د اجازت نه ځې اولنی من قبل صلاة الفجر د سحر د مانځه نه مخکې په دې ټایمونو کې به په دې ټایم کې به بې اجازته پردې کمرې ته نه ځې او دویم وحین تضعون ثيابکم من الظهیرة او ماسپښین کوم چې د خوب ټایم دی خپلې درنې کپړې سړی ږدي او آرام کوي په دغه ټایمونو کې به هم بلې کمرې ته به نه ځې ښه چاهې چې کمره د مور وي او که د پلار وي او که د رور وي او که د هر چا چې او دغه رنګې ومن بعد صلاة العشاء د ماسخوتن د مانځه نه وروستو ماسخوتن د مانځه نه وروستو به نه ځې الله وایي ثلاث عورات لکم دا درې وختونه د پردي دي او د دې کې انتهایي خیال ساتل پکار دي لیس علیکم جناح ولا علیهم جناح بعدهن د دې دریو ټیمونو نه وروستو چې کوم ستا خادمان دي او یا ستا بچي دي نو بیا د دې ټیمونو نه وروستو چې کوم دی بیا د اجازت ضرورت نشته دی پوه شوې ځکه چې طوافون علیکم بعضکم علی بعض بیا خو دا خو ضرورت دی تاسو به وځئ راوځئ نو دغه دریو ټیمونو کې خپلو بچو له خادمانو کرن له د قرآن تعلیم داسې ورکول پکار چې د دریو ټیمونو څه کوي خیال ساتي واذا بلغ الاطفال منکم الحلم کله چې ستاسو بچي ورسیږي بلاغت ته ورسیږي نو هغو به بې باقاعده د عامو خلکو په شان د اجازت به غواړي ټیک شو بغیر د اجازت نه باغند راځي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي نوی مسلمان شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته چې ته کور ته ځې او اجازت غواړه هغه ورته د الله درې پیرې ورته د الله رسول عجیبه خبره ده کور کې زما مور ده زه به د هغې نه څنګه اجازت غواړم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل اتحب ای ته دا خوښې چې دننه ستا مور کپړې نه وي او په یو مکروه حالت کې وي او ته ووینې نو دا دې برداشت کېږي هغه وایي نه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي ځکه الله رالیږلی دی چې لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات نو په دې کې اجازت غوښتل پکار دی دا آداب دی د معاشري او د کور